وس په پسې مونږ دا کم ډسکرپشن چې دی او ټیکسټ چې دی دا به لیکو او دا به راولو دلته کې نو زه به کوډ ته لاړ شم اوکې دا پروډکټ ډسکرپشن کم ډیو چې دی په دې کې دننه که زه دې کوډ ته وګورم د دې سره دا کمپیر کم د ټولو اول راغلی د کې د دې پروډکټ ټایټل هیډینګ چې کم دی نو دلته کې به زه h4 هیډینګ به والم او دې له به پراپرټي ورکم چې پروډکټ کلاس به ورکم چې پروډکټ هیډ دا h4 هیډینګ کې دې پروډکټ هیډ راغی او فرض که زه په دې کې زه لیکم لکه براون څه نوم به ولیکم د پروډکټ نیم مې ولیکو بیا په دې پسې د دې ډسکرپشن غونته کې شو شوی دی کې شارټ ډسکرپشن نو هغه ما لیکلی دی په سمال ټیک کې او په سمال ټیک کې به د دې ډسکرپشن زه دلته کې شارټ غونته کې ولیکم دا د پروډکټ هیډینګ راغی او د هغې سره شارټ ډسکرپشن راغی بیا به یې نه لاندې دوه پرایس دي یو پرایس چې دی هغه سیل پرایس دی او یو مطلب د دې کوم اولډ پرایس چې دی هغه کټ شوی دی نو دا دوه پرایس به ورته زه ایډ کړم دا په یو ډیو کې دی ټیک ده نو دلته به زه کلاس واخلم یو پی ټیګ به واخلم او هغې له به ورکړم چې پروډکټ پرایس اوکې پروډکټ پرایس صحیح دی په پروډکټ پرایس کې یو پی ټیګ دی او په دې کې دننه چې دی دوه ټیګز دي یو ټیګ پکې دی اولډ پرایس نو سپین به زه واخلم یو سپین ټیګ سپین چې دی دا یو انلاین ټیګ دی او دا د دې دپاره یوز کېږي چې فرض که زیاتر چې مونږ یو ټیکسټ چې دی هغه بل ټیکسټ سره لګول غواړو انلاین او هغې له لږ جدا فارمیټینګ کول غواړو نو دې لپاره سپین ټیګ یوز کوم نو د یو سپین ټیګ ته به زه کلاس اپلای کوم چې اولډ پرایس او دا بل چې دی دا کرنټ پرایس دی بالکل کرنٹ پرائس نو اولڈ پرائس فرض کا یو دی او د دې 99.9 او یو بل سپین به زه اپلای کوم په دې باندې زه کلاس اپلای کوم چې پروډکټ کرنٹ پرائس او د دې کرنٹ پرائس په زه ولیکم چې فرض کړه د کرنٹ پرائس دی دی ټیک ته 79.9 دا کرنٹ پرائس شو نو دا ټیکسټ مونږ ایډ کو دا یو پسې ایډ کو دا یو ایډ کو اوس دا بټن پاتې دی دلته کې وګورو چې څنګه راغی ټیکسټ راغی هیډینګ بیا پسې شارټ ډسکرپشن راغی هغه دوه پروډکټ پرایس راغلو اوس پسې ایډ کو دا بټن نو بټن چې دی دا په یو ای ټیګ کې ده او بیا مې پې څه سټایلز اپلای کړي دلته به زه ای ټیګ واخلم او هغې له به کلاسز ورکم یو بټن کلاس به ورته ولیکم چې دا خو بټن ده او بل به ولیکم بټن بای دا کلاس به زه ورسره کړم دې ته به اپلای شي href په دې زه لینک امټي ورکم او زیرې ما لیکلی بای ناو آی تھنک ایډ ټو کارټ څه ټیکسټ پکې ورکول غواړم دلته کې ایډ ټو کارټ اوکې دا دی ډیفالټ سټایلینګ دی اوس په دې له مونږ سټایلینګ کوو او دا به داسې برابرو نو ټولو اول دا څونه ټیکسټ چې دی دا په سینټر کې دی نو دلته کې به دا ټیکسټ هم زه کم سینټر ته او دلته کې دا کم دغه چې دی دې ته لاندې سپیس دی نو دا سپیس ورته زه اول اپلای کوم دا سپیس چې دی کارټ ته پیډینګ اپلای شي نو اول به د کارټ دا پیډینګ دا خبره حل کو دې کارټ ته پیډینګ باټم اپلای شي پیډینګ باټم 30 پکسلز دې ته لاندې 30 پکسلز وایټ سپیس راغی دغه شان اوس دا ټول ټیکسټ چې دی دا به زه سینټر ته کم نو دا ټول ټیکسټ په څه کې بند دی په دې ډیو کې بند دی پروډکټ ډسکرپشن نو که دا کلاس زه کاپي کم او په پروډکټ کارټ کې کم پروډکټ ډسکرپشن چې دی دې ته زه ولیکم چې ټیکسټ الاین سینټر دا ټیکسټ ټول نایسلی سینټر ته شو بیا بسې دا کم هیډینګ چې دی پروډکټ هیډ دا به ډیزاین کو ډاټ پروډکټ هیډ به ډیزاین کو دی به زه پراپرټیز وګورم چې څه څه دي اوکې نو دا کم ټیکسټ چې دی د هیډینګ دا
دا چې دی دا دلته دې ځای نه دی اپر کیس او ما څونه هیډینګس چې دي په دې هیډینګس باندې ما دلته کې ګلوبل پراپرټي کلر اپلای کړی او بل مې ورته اپلای کړی دی ټیکسټ ټرانسفارم اپر کیس مطلب څونه هم هیډینګس دي هغه به ټول اپر کیس نو دا اپر کیس شو بل دلته کې دې ته ما لږ پیډینګ اپلای کړی دی هغه پیډینګ به دلته کې هم اپلای کړم پیډینګ دی 15 پکسلز دا دی پروډکټ ډسکرپشن ته پیډینګ اپلای شوی دی د ټولو طرفونو نه 15 پکسلز نو دلته کې هم ما 15 پکسلز پیډینګ اپلای کو دا زه لږ مینیمایز کم او د هغه کوډ سره کمپیر کم او کوم نو داسې به ښه اوکې پروډکټ ته 15 پکسلز پیډینګ اپلای شو ډسکرپشن ته بیا دلته کې بیا په دې پسې پراډ هیډینګ هم شو کیپټلایز شو بیا پسې دا سمال ټیکسټ کې که زه دا ټیکسټ لږ سیوا کم دلته به کې څه ولیکم اوکې او دا زه سیو کم نو ټیک ته دې ته ما 15 پکسل پیډینګ اپلای کړو نو دا صحیح دی چې دا یې ورته نو اپلای کړی دا بیا دې سیټ ته را رسېدو او هغه صحیح نه ښکارېدو نو د هغې پیډینګ سره دا هم صحیح شو اوس دا پرایس ډیزاین کوو دا پرایس چې دی دې له ما نوم ورکړی پروډکټ پرایس هیډر کم دغه چې دی دا راواخلم پروډکټ پرایس او پروډکټ پرایس ته به شي چې مارجن یا پیډینګ پیډینګ ورته زه اپلای کم فرض کا 5 پکسلز زه دلته ګورم چې ما دې ته څونه اپلای کړی دی هغه کمره ورته اپلای کو 15 پکسلز مارجن دی پروډکټ پرایس ته مارجن اپلای کړی دی 15 پکسلز نو دې ته به هم 15 پکسلز مارجن اپلای شي د دې سره دې ته سپیس میلاو شو او که دا زه لږ نور سپیسیفای کم ښه به زه یم چې په پروډکټ کارډ کې چې کوم پروډکټ پرایس دی کیدای شي دا پروډکټ پرایس کلاس چېرته به بل څه کې هم زه یوز کوم وي او بل به زه یم چې په پروډکټ کارډ کې چې کوم اولډ پرایس دی اولډ پرایس دی نو په دې باندې له پاسه لاین تللی دی او کټ شوی دی نو دې ته به زه ورکړم چې ټیکسټ ډیکوریشن لاین تھرو چې دا پراپرټیز یې ته اپلای کړو نو په دې له پاسه به کراس راشي او بل د دې کلر چې دی هغه ګری کلر دی ګریش کلر دی دا کلر به زه دې ځای نه کاپي کړم او دې له به زه کلر ورکړم چې دا ګری کلر دی دې ته اپلای شي نو دې سره دغه وشو خو دا یو بل ته ډېر نږدې دي نو دې ته به زه لږ پیډینګ اپلای کړم پیډینګ ورته اوس څنګه اپلای کړم که دې ته زه سوچ وکړم دا دواړه چې دي غور ورته وکړو نو دواړه سپین ټیکس دي او سپین ټیک په دې پروډکټ پرایس ټیک کې بند شوي دي نو زه به داسې سپیسیفای کړم زه به ویم کړم پروډکټ پرایس چې دی پروډکټ پرایس په هغې کې چې کوم سپین ټیک دي نو دواړو ته دې پیډینګ اپلای شي ټاپ او باټم ته دې 0 اپلای شي او لیفټ رایټ ته دې 5 پکسلز اپلای شي نو دې ته 5 پکسلز سپیس میلاو شو او دا د یو بل نه لږ کوټې برابر شو لږ اخوا شو د یو بل نه اوس په د کم پرایس کلر چې دی دلته کې دا بولډ دی او کلر یې براون دی نو دا به هم زه وکړم اولډ پرایس چې دی هغه یې کټ شو او زه ویم چې ډاټ پروډکټ کارډ سوري بالکل پروډکټ کارډ کې چې کوم نیو پرایس دی یا کرنٹ پرایس دی د دې کلر دی براون شي او د دې فونټ ویټ چې دی هغه دی بولډ شي نو دې سره به دا بولډ هم شي او کلر چې دی هغه هم دغه شو د دې فونټ سایز هم سیوا دی لږ نو فونټ سایز به له هم زه لږ سیوا کړم آی تھنک 110% دی که 105% دی زه به ایگزیکټ چیک کړم چې څونه دی دلته
دا دی 120%. نو دله به هم زه 120% ورکم. 120% د دې سایز سیوا شو. اوس په دې پسې دا بټن، نو بټن چې دی دا ریوزیبل کمپوننټ دی او هغه به بیا بار بار مونږ یوز کوو. نو دې بټن د چې مطلب کې کم کلاس اپلای کړی دی هغه دی بای بټن. نو بای بټن کلاس په زه راواخلم او دا کوم بټن سیکشن چې دی دی بټن سیکشن په دې کې مختلف بټن دی، راوند بټن دا، وایټ بټن دا، یو دلته کې بای بټن دا. بای بټن به زیل به زه بیک ګراوند کلر ورکم دا که زه دا چې کوم دلته کې نو دغه سوري دی بیک ګراوند کلر وایټ دی، دې ته بارډر دغه اپلای شوی. دله بارډر به زه ورکم چې 1 پکسلز سالید او دغه براون کلر او بارډر ریډیس په ورکم چې ریډیس په شي چې 8 پکسلز. دې سره دې ته دغه بارډر اپلای شو سیم 1 پکسلز والا. اوس ټیکسټ کلر هم برابر دی، دغه براون صحیح دی چې په دې بټن باندې زه هاور کم نو دې بیک ګراوند چینج شي او دا داسې شي. نو دې بای بټن ته به هم زه هاور پراپرټي هلته اپلای کړم. زم چې کله په بای بټن باندې څوک هاور کړي نو دې بیک ګراوند کلر چې دی دا دې براون شي او د دې کم ټیکسټ کلر چې دی هغه دې وایټ شي. بس سیم دغه شان کار د دې سره وشو. اوکې دونه پورې دا وشو. اوس پکې صرف یو شی پاتې دی او هغه دی دا کم سیل ټیک چې دلته کې لګېدلی 30% سیل یا کم سیل ټیک چې بدلته کې راځي دا جوړول پاتې دي. دا پسې په نیکسټ ویډیو کې د خیره سره وکړو.